نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اصل خبر دا چې نن موږ دا یو ناشنا خبره کو چې د دنیا کې ته فرض کا کړهږي او تا ته مصیبتي نو دې کې بستا خیری دې کې بستا خیری هغه یو وجه خدای چې کوم سره په دنیا کې یو مصیبت وته نه نو دا نشي کېدی چې یو سره په دنیا کې یو ډېری په مصیبت اخته نشي دا د سړي چې ته وایي چې یو سره دی لکه دریاب کې غوپه شي او ودی لامبي او لوند نشي तो जब भी आप पानी में जाएंगे तो वहाँ पर गीला तो होंगे आप نو لکه لوندواله خو ضروري ده چې وایي چې دنیا کې ته یې نو ته په یې ځکه چې دنیا الله پیدا کوله دې چې ډیزاین کړی دا چې نبلوکم ایکم احسن عملا موږ به تاسو ازمیو نو ازمیو به ازمی خو بغیر دغه نه د مصیبت نه نه ونبلوکم بالشر والخير فتنه تاسو به ازمیم نو کله به د شر پرچې کله به د خیر پرچې فتنه ټیسټ وي دا تاسو به ټیسټ کوما نو باقي کې بیا بل خبره ده چې کړ دې نه دا پته لګي چې کم خلق په مصیبت کې دي نو دا دې نه خنه ده چې د خدای بدی شي او کم خلق چې په خوشحالو کې دي دا دې نه خنه چې د خدای خوښ دي ځکه اصل فیصله به د قیامت په ورځ وي نو هغې ته څه وایي ذلک یوم التغابن دا د هر جیت ورځ ده نو د هر جیت ورځ چې ده نو هغه قیامت دی نو که په هلته په قیامت کې څوک په مصیبت کې وو نو هغه بایله یقینا چې بایله او په قیامت کې چې څوک خوشحاله وو هغه یقینا چې وګټله خو په دنیا کې د چا خوشحالي د ګټې نښه نه ده او په دنیا کې د چا خفګان دا د بیداد نښه نه ده ځکه د ټول نه زیات ازمایش چې راغلی دی نه په انبیاو راغلی خو چې کله تا ته تکلیف شي لکه اوس موږ ته تکلیف دی لکه څه تکلیف دی لومبنی تکلیف دا دی چې موږ مسلمانان په یو بل را لګېدلي یو نو دومره را لګېدلي یو چې بله ورځ د بنو نه 133 غواګانې چا بولي دي او هیچا نه دي لیدلي نو مسلمانانو بولي مسلمانانو علاقې ته بولي دي او په دې لارې بتلي خو د انسیکیورټي دا حال دی چې لکه چې څوک اړ دا وینه چې ما لیدلي دی یا مې منې کړي ستا غوا لکه په سیف نه ده بیا چې دی په علاقه کې ټول نه زورور چی نو هغه فوجي نو یا بله ورځ تقریبا 11 فوجیانو پای کې یو کرنل یو میجر دا مسلمانان د لاسه شهید شي دا یو بل غم دی بیا دا چې لکه په اسرائیل کې خو یهودي لګیا مسلمان شهید کوي جو کلیر کټ ازمایش ته نو وی چې غزه چې دی غزه دا کیس چې دی دا یو قسم لا واضح دنیا په دوه کیمپونو کې ده یو هغه کیمپ ته چې په هغه کې ایمان دی ټول هغه کې منافقت بالکل نشته ابل هغه کیمپ ته چې الته کې منافقت ته یا کفر د ایمان بالکل نشته خو لکه د افغانستان په سلسله کې او استاد کې پی په سلسله کې د وزیرستان په سلسله کې ته دا نشو ویلی چې لکه دا دغه دلته نږدې چې دا کلیر کټ کم طرف ته کفر دی کم طرف ته کلیر کټ مسلمانی ده نو دا شکی شو نو هلته کې د غزا معامله یقیني ده چې دا شهید دی دا ظالم دی او دا مظلوم دی دلته کې د هر چا سره خپل دلایل دي د مصیبت یو بل غټ رخ دا جوړیږي چې د افغانستان عالمان نو ته وایې دا لکه حنفیان دي جو حنفیان دي ته وایې دا دیوبندان دي جو دیوبندیان دي ته وایې اهل سنت دي جو اهل سنت دي خو هغه ستا نه دومره مرور دي چې هغې تېرې پرونه د هندو سره صلاح وکړه هغه هندو چې هغه بت ته سجده کوي او هندو او اسرائیل یو یهود دی یو حنود دی
دا د مسلمانانو اصلي دشمنان دي. نو ستا امامان او ستا درسګاه مشران هغوی به اوس هلته وي نه، هغوی وایي چې دا صلاح کړې ده چې په هندو حمله باندې په هندو چې حمله وشي دا لکه داسې چې په موږ شوي، او په موږ چې حمله وشي داسې چې لکه په هندو شوي. نو دې حد ته هغه ولې ورسېدل؟ لکه ستا نه دومره مرور دي چې هغه د کلمې هغه رشته چې ده په هغې نه پرې کېښودې. دې ته وایي مصیبت، دې ته وایي غم. نو چې کله غمونه راشي که نه، نو قرآن ستا سره وایي جبریل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انها سیکون فتنة، الله رسول ته وایي فتنه به وي. نو مې اوس چې ته موبایل باندې ټلیفون چاته کې، نو موبایل والا تا ته وایي خبردار فتنه ہے. نو هغه وایي چې ایجنسیاں آپ کو استعمال کر رہی ہے. د دې نه غټه فتنه وي چې ته ماته حکومت ماته وایي چې خبردار. لکه موږ ستا حفاظت نشو کولی، خو ته خپله حفاظت په خپله کوه. نو جبریل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جبریل ته وایي چې مل مخرج منها، د دې نه به خلق ځان خلاصوي څنګه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو جبریل ورته وایي بالقرآن. که تاسو ځان خلاصوئ که نه، نو په قرآن به خلاصوئ. نو لکه په قرآن باندې داسې خلاصوي، مثال په طور هغې ښځې ټلیفون وکړه سړي ته، دا اوس غریب سړی دی، نو ورته وایي زه مالداره ښځه یم، پلانی یم، خو ستا سره نکاح کوم. نه وایي زه غریب سړی یم، ته زما سره څنګه نکاح کوې؟ نو هغه وایي نه زه مالداره یم، خو بس ته مې خوښ یې، ته چې فلاني ځای ته راشې موږ بیا پروګرام جوړو. یو دی لکه فتنه کې اخته شو، ځکه چې کو د قرآن ویلی وی نه، ده به بیا خپل مور پلار ته ویلو، چاته به ویلي. نو چې لاړ شو هغې ونیو او هغه د کچې ډاکوانې ورته کېنولي وي، هغو ته یې حواله کړو. هغو ټلیفون وکړئ دور راولېږئ. نو چې کله تا ته په موبایل باندې راشي دا فتنه ده که نه، خو که ته قرآن نه وایې نو په دې کې به ګیرېږي. په موبایل راځي چې یاره د 3 کروڑ روپۍ ګاډی دی زموږ سره، او دا موږ په 20 لکه ورکوو، په 20 لک. نو هغې سړي د فارن نه موږ ته ټلیفون وکړو چې زر ځان ور رسوئ. نو چې د 2 کروڑ روپو ګاډی په 20 لک کېږي، نو دا به د غلای که نه، نو دا به ستا لپاره حلال نه که. نو ته قرآن له نه ځې، رسول الله ته خو لکه دغه ورته ویلو جبریل چې قرآن او قرآن له خو ته ګوتې وروړې نه. نو هغه هلک په منډه 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 2 کسه سره و، نو په ویګن کې تلل. نو په ویګن کې ورته خلق وایي د خدای بندیانو دا علاقه خطرناکه ده، هغې موږ نه به سالي، داسې به لاپروایي وایي موږ نه به سالي. یو هغه یو کس هلته کېنولی دی، هغه 2-3 دی چې هغه هغو بولي. تاڼې والا ورته وایي چې لیونو تاسو دلته راغلي وای. چې لاړ نه هلته وواخو 3-4 مې دقیقه وډباو، 80 لکه یا 50 لکه روپۍ ترې واخېستې. انها سیکون فتنه. نو که ده فرض که دا سوچ کړی لکه زمونږ د جومات نه چا د غږ پټ کو، چې کله که د ستا د جومات نه څوک UPS پټ کي، نو دا UPS خو فرض که دا غل خو جو غل دی، ده خو سره دانګلي. خو دا کم سړی چې د په سوواړی کې اخلي یا په جوړ کې اخلي، نو دا فتنه نه ده. ته ووایې چېرې دا شی د دور ارزان راوړي، بل کار یې نشته، خو UPS یې راوړي. نو خو دا کله په دې مرکز نه اوسي، کله د هغې جومات نه اوسي، کله جومات نه اوسي. نو که تا قرآن ویلی نو تا به ترې نه اخېستو، نو چې ته یې ترې نالې، نو مې بیا نه راوړي، ځکه چې هغه خو دې راوړي چې خلق یې رانالي. نو دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا قرآن نه به په قرآن په ذریعه به ځان خلاصوې. نو د قرآن په ذریعه لکه مصیبت راغی، نو نمبر 1 لکه مونږ قرآن ګورو چې لکه مونږ باندې مصیبت راغی، نو یو آیات دا دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف ورسي، نو د دې آیات مطابق دا به ستا پرفارمنس ستا د وجې نه. نو یو بزرګ وایي زما ښځه چې ما ته کوټۍ تریو کړي که نه، نو زه پوه شم چې ما څه ګناه کړی. نه بل بزرګ وایي هغې خو په اسونو ګرځېدل، وایي زما اس چې وترېږي. ابن قیم یو ډېر ښکلی بزرګ تېر شوی، وایي زما اس چې وترېږي، نو وایي زه هم چېرې څه چل مې کړی دی. نه هغه بل وایي چې د خلقو رویه، د ښځې رویه او د دغه د سورلۍ رویه ستا سره داسې دي لکه دا ستا عکس دی. نو که ته کوږ یې، نو د هغو رویه به کږی، او که ته نیغ یې لکه د سړی کوږ یې، نو تصویر به یې کوږ راځي، دا سوری به یې کوږي. او چې یو سړی نیغ یې، چې سوری نیغ یي، نو لکه چې دا رویه چې ده دا کږه ده، نو اټ مین چې ته کوږ یې. نو وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم. تاسو به سورانې کړې، زمونږ شیرګل صاحب خوږې خبرې کوي، نو هغه سړی وی یاره پلانی وتښتاو، سوکړو کې تښتولی و، نو هغه چې ورته وي نه هغه ورته پلاني ویښې لټوه، ګوره ویښې لټوه. نو هغه وی بل ورځ د مور سره جنګ کړی و، وی بس بیا وشوه چې مور سره جنګ کړم دا چل به شوی. نو ویعفو عن کثیر کې دې ته اشاره ده
چې تاسو چې موږ په کومه خبره کې نیولې که نه دا لسمه ده نهه موږ تاسو ته معاف کړي دي نو په تا ما پردې په نهو کې راچولې وې نو په دې لسمه کې مې ونیوې نو اوس ورته ټینګ شه نو چې څه تکلیف موږ ته ورسي که نه نو پکار ده چې دا یاد ځان ته رامخکې کړو چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وی جبریل رسول الله ته ویلو که نه قرآن نو موږ نن په دې مجلس کې د مصیبت په وخت کې قرآن نو دا یو آیات مخې ته راولی نمبر 1 دا دی چې تا ته بل چې کې ده ان الله لا یغیر ما بقوم دا نور را سره تاسو وایي نو حتی یغیروا بانفسهم نو انټرنل چینج چې ته نه راولې نو ایکسټرنل چینج نه راځي نو که ته غلطي کې نو برې نه به غلط تصویر پیش کېږي نو که ته ووایې چېرې دا چلو شو نو غالبا په موږ کې به څه چلي لکه رسول الله سره مختلف کاز هغه لیسټ ورکړی دی چې په کوم قوم کې دا ګناه زیات شي نو دا به قات راځي نو دا به بې حیایي چې دا شي نو بیا به نرخونه بړاو شي دا ټولې خبرې چې هغې کړي نو خو دې وجې نه ویلي چې ته دې ته کوریلیټ کوه چې کله پتا راشي او دا آیات ځان ته مخامخ کا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یو بل دا دی ان الله لذو فضل علی الناس خدای د خلقو سره ګوره ډېر ښه کوي ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق په دې نه پوهېږي خدای ستا سره ډېر زیات ښه کړي نو مطلب دا چې که فرض کې یو ځای کې تکلیف راشي که نه نو هغه ښه ځان ته رایاد کا نو 10 کاله ته په مزه وې نو یو 6 میاشتې کو ته په تکلیف یې جو خیر دی که نه نه بعضې خلکو له خدای صبر ورکړي نه یو کس استر ګړنده شوه دا مور یې ورته ژړل د هغې خپلې مور ته یې څه له ژاړې دا بله ده نه یوه خو ده که نه نو لکه کله کله ان الله لذو فضل علی الناس نو په دې وخت کې چې ته د نورو خبرو سوچو کې چې یاره خدای پاک دا راکړي دی راکړي دی راکړي دا شته دا یو دی پکې نه وي که نه نو بیا به د هغې مصیبت هغه انټنسټي کمه شي چې ته بیا خپله توجه د نورو خبرو ته وکړې ورپسې بیا بل ځای ویلي کل نفس بما کسبت رهینة هر یو سړی ګاڼه دی موږ ټول ګاڼه یو نو چې یو سړی ګاڼه کي نو د ګاڼې لپاره څه طریقه وي په عام دغه کې به ته د ګاڼې نه ځان خلاصولو دپاره پیمنټ کوې که نه نو که الله پاک ته پیمنټ وکړې جو الله به ستا دغه د ګاڼې نه خلاص کړي جنت ته به لاړ شي که ته پیمنټ نه کوې جو دوزخ ته به ځې کل نفس بما کسبت رهینة الا اصحاب الیمین نو تا موږ ټول ګاڼه یو د الله سره نو که فرض که ګاڼې پیمنټ ونه کو جو دوزخ خو چرتدلی نه دی نو چې ستا په خپلو کردارو باندې ډېر زیات سوچي یو بل ځای دا دی چې ته خپه او پریشانه نو ولې پریشانه نو دا آیات ځان ته رایاد کړه نو څه به زوام سره تاسو وایي ومن اعرض عن ذکري معیشة ضنکا نو غالبا تا به ذکر نه مخ اړولی نو ځکه ستا زندګي چې ده هغه څه شوه تنګه شوه نو پریشان شوې نو که فرض که تا ذکرونه کړي نو یو حاجي صاحب بعضې خلک ډېر زر دغه کوي مونځ نه دی شوی مونځ به وروسته کوو نو دغه چې دی دا ښکلی میلمه راغی نو په دې فرنټ سیټ کې په موټر کې ناست و نو ښکلی سړی دی نه په خپل جومات کې په خپل دوکان کې ناست دی نو هغه ورته سم په وارخطۍ ورپسې رامنډې کړې هغه ورپسې رامنډې کړې نو چې هغه ورپسې رامنډې کړې نو دا سړی چې دی ده د خوشحالۍ نه دا دروازه داسې کولاو کړه نو چا پسې رامنډې کړې دروازه کولاو کړه نو دا ځای پې ولګېد که نه دا خو ډېر درد کوي نو تاسو یقین وکړئ چې فورا یې وې د سهار وظایف ما نه قضا شوي وو دا د هغې څه سهار دې کې ډېره فایده دی چې سبا ورته وظایف بیا نه قضا کوې که نه ګوره ته خپله اصلاح په خپله کې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا نو ستا ژوند چې دغه دی سخت دی نو غالبا تا تهجد پوښا کول او اوس ته تهجد نه کوې پوښا به تا اوابین کول اوس ته اوابین نه کوې پوښا به د اشراقه پورې ویښ وې اوس ته د اشراق نه مخکې وده کېږي نو کله چې کله دا خبرې ټولې یو ځای شي د دې نه دا پته لګي چې بیا به ستا ته د خپلې اصلاح ډېره موقعي نو موږ د دې حدیث نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو او جبریل ورته ویلو چې مصیبت او جذب دغه به راځي فتنې به راځي او حضرت ورته ویلو چې بیا د نجات لار څه ده نو په قرآن کې باره خبره ګورو نو ګوره اوس دا شو وی مصیبت چې دی آپ کو کردار سازی کا موقع دیتی ہے مصیبت میں کردار سازی نو ډېر خلک دی یو سړی یو هلک و ډېر ښکلی رور یو نو هغه کشر وتی نو هغه سډنډې تو شو ډېر سډنډې تو شو نو بعضې که سړی ډېر شاک شي نو ما هغه ته یاره ستا دا رور مړ شو او زه درغلی وم خو ته په هغې ساعت کې نه وې هغه ما ته یاره ما چې ډېر سبق حاصل کو زما په زندګۍ کې غټ چینج د هغه د هغې مرګ نه راغی
نو بعضې خلق د دې مصیبت نه لکه ځان له یو روحانیت جوړ کړي او خپل کردار او په خپل اعمالو باندې سوچ وکړي نو ستا دپاره خیر نه شو. نو دې وجې نه د کردار سازۍ ړومبنۍ خبره دا ده چې کله تا په مصیبت په تا کې راغی د مصیبت علاج به په څه کې بهترین شی سره صبر نه دی. نو مصیبت آپ کو صبر سکھاتی ہے او چې صبر وشي نو بیا به صحیح ان الله دا سره دا ووایه مع الصابرین. نو چې خدای ستا ملګری شي نور څه کې نو د ټولو نه غټه فایده څه ده د دې نمبر 1 مصیبت آپ کو یو به وایو چې تاسو یادو چې مصیبت موږ ته څه کوي نمبر 1 څه مې ووی صبر سکھاتی ہے. دویم نمبر مصیبت موږ ته دا ښیي چې آپ کو راحت کی زندگی کی قیمت سکھاتی ہے. لکه مثلا موږ په کورونا کې نو د کورونا نه مخکې چې زموږ کم ژوند صحت والا و هغه صحت والا ژوند ختم شو نو موږ ته بیا د قیمت د هغې د قیمت اندازه ولګېده که نه. نو کله چې ته په مصیبت کې شي نو دویمه فایده به دی چې تا ته به د راحت څه معلوم شي قیمت معلوم شي د راحت قیمت خلقو ته ښیي. نو دا دویمه کردار سازي ده چې تا ته یې پته ولګي. یو بله خبره دا ده چې تا ته دا سبق کوي چې دنیا فانی ده. لکه چې ستا صحت څنګه پانی شو یا ستا عزت څنګه پانی شو یا ستا فیسیلیټیز پانی شو نو تا ته پته ولګي چې یاره ځوانیم پانی ده مالداریم پانی ده جایداد هم پانی دی. لکه اوس په دې دغه والا ګریزو خلقو ته چې ته دې تپوس وکړې د هغو کورونه چې وران شوي دي نو هغو به سوره په محنت باندې رخ کړي نو په دې دغه ته چې ځې کوټ ته د ګوکن نه دغه نو هغه چې په هغې دغه د سړک باندې خېږي نو یو ښکلې بنګله ده چې هغو په کومه طریقو باندې رخ کړې وه هغه یې داسې نیمه کټ کړې ده او نیمه نشته. نو لکه هغې چې کله رغوله د هغو په سوچ کې به هم دا نه و چې دا به لا دغه کېږي خو پته اوس ولګېده چې لکه دغه چې دی نو هر شی چې دی چې ته جوړې او تا ته د هغې اطلاع وشي تا ته احساس وشي چې دا پانی دی نو دا ستا دپاره یو ډېره غټه خبره ده ستا کردار کې جوړ شو. نو نمبر 1 څه شو وہ آپ کو صبر سکھاتی ہے. نمبر 2 څه شو آپ کو دویم دا چې آپ کو راحت کی زندگی کا قیمت بتاتی ہے. اور نمبر 3 څه شو هغه تا ته دا شو چې آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا فانی ہے. دا درې شو. نو څلورم دا چې مصیبت چې دی آپ کا رشتہ الله سے جوړتی ہے. کله چې ته په خفګان کې رالی که نه نو بیا به ستا په سترګو کې اوښي نو بیا چې کله دوا کې نو د ډلې ویښه به یې کې نو بیا چې کله ته توجه کې نو مکمله به د الله ته توجه وي. نو دې وجې نه په مصیبت کې چې دوا کم خوني هغه په راحت کې نه. نو د دواګانو دا هم یو ستا لپاره یو غټه خبره ده چې ته د راحت په مقابله کې د دواګانې ستا چې دي هغه به ډېرې پوره سري. نو ډېر ته یېرېږه ما یو خیر پکې بل جوړ شو. یو بل خیر پکې دا دی چې مصیبتیں جگاتی ہے اور راحتیں سلاتی ہے. کم خلق چې په آرامي او په مزوي او ډېر شی غنمي کېږي او ډېر شی جواري کېږي نو هغه خودی او چې کم خلق په مصیبت شي نو هغه خلق څه شي هغه بیا ویښ شي. نو دغه چې دی مصیبت جگاتی ہیں اور راحت سلاتی ہیں. دا یو بل زما ستا دپاره یو سبق دی چې دغه چې دی مصیبت چې دی هغه سړي ته دغه کوي سړی راویښ کړي او ویښ د اوده نه ښیي. دغه چې کم دغی په راحت کې په مزې کوي نو سار د چې سره هګۍ میلاویږي نو هغه یې څه کوي نو هغه بیا د غرمې ښه کاله میلاویږي. نو دا سړی چې کله بیا په لسمه پوري نه په کوري نو مور یې هر څه کوي خو ده د خامخا ناشته ورکوي. خو چې کله دا لکه هسټل ته لاړ شي نو هسټل چاچا ضروري خو نه چې دله ورکړي نو دی به بیا د هغې مقابله کوي. نو سبق چې وایي نو بیا په هسټل کې هسټل چاچا ته وایي چې هغه هګۍ خو دې را نه وړه وایي نه که نن هګۍ نشته نن یې بیا هګۍ وخوره. نو د دې وجې نه تا ته چې لکه دا پته ولګي چې یاره مصیبت چې دی هغه تا به راویښ کې بیا به ته راشي. یو بله خبره دا ده چې کو فرض که ته وکړی دی که نه نو ځان ته رایاد کا شاید اللہ نے معمولی نشانیوں سے مجھے جگانا چاہا لیکن میں نہ جاگ سکا تو اس لیے ایک بڑی مصیبت بھیج دی. لکه هغه بزرګ خو چې زما دغه وتریږي زما اس وتریږي نو زه د هغې نه دغه کوم ذهن علمه. نو یو سړی دی هغه د کور نه ووتو او په دغه ځای کې تندک وخوړ نو هغه سوچ وکړو چې یاره څه چلو شو یاره وایي مور ته مې سلام نه وکړی نو هغه خپله اصلاح وکړن سبا به کوي. خو که فرض که یو سړی مسلسل دا کچ کچ ګزارونه پې کېږي او دسه پروا نه وي نو بیا څه شي غټ ګزار به پې وشي. نو دا استاد خپل شاګرد ویل که مه کوه
دا مالک دی خپل د نوکر ته الکه مکوا الکه مکوا الکه مکوا دا وارننګ ورکي نو خدای پاک هم تا ته ډیر ځایونه ویلي چې مکوا خو چې کته نه خلارې دی بعضې سړی نه یو ډېر ښکلی عالم و په یو غټ الزام کې ګرفتار شو بیا په هغه باندې دغه وشو دا ثبوتونه پې پیش شو او هغه بیا عدالت ته په شرمونو مشر نو خلقو ډېر وی چې الله به پې ډېرې پردې اچولي خو دی به په هغې پردو نه یې پوهېدلی نو خدای پاک به یې دومره خفه کړی چې آخرکار خبره دې حد ته ورسېده ویعفو عن کثیر والا فارموله خدا کنه چې خدای پاک پتا باندې ډېر زیات دغه کوي خو د هغې باوجود ته کې یو بله خبره دا ده چې ته چې کله مصیبت راشي نو ته به څه وایې اذا اصابتهم مصیبت ورپسې را سره تاسو وایئ چې ودره نشي انا لله و انا الیه راجعون انا لله راجعون څه دی زه خدای طرف ته ځم نو چې ته چا طرف ته ځې نو د هغه هغې ځای ته وګورئ که نه چې هغه به تاله کم اکوموډیشن درکوي نو ته چاته ځې خدای ته نو خدای پاک سړی کم ځای ته راغواړي نو هغه سي والله یدعو چله ورځي الی دار السلام ګوره نو چېرته ځو دار السلام ته ځې نو خوشحاله شه ته انا لله و انا الیه راجعون وي او خدای پاک وایي چې ځکه چې دا کلمه په خدای دومره خوږه لګي چې په دې پسې ورسې دي اولئک علیهم صلوات من ربهم د صلواتو ډېر شی ترجمې دي خو یو ترجمه زما ډېره خوښه شوې ان کے لیے شاباش ہیں اللہ کی طرف سے ویری گڈ ایکسلنٹ ویل ڈن دا د الله طرف نه تا ته وایي ځکه تاسو وی انا لله و انا الیه راجعون دا هغه ډیوه مړه شوه دا سړي وي انا لنجې نو هغه سړي ولې څوک مړه شو وی نه او یوازې په مرګ ته انتظار نه کوې خو چې ساره طبیعت خراب کړه خو ګوره دې کې ډېره فایده شوه که نه ته څه وایه انا لله و انا الیه راجعون لکه څه کې مرکز اسلامي ته ځم په 9 بجې به مونځ کېږي هغې داسې ځای دی او طالب امین به یې روټۍ تیاره کړي د هغې غریب دا شان دی نو د الله بل شان دی نو هغه تعالی بل هغې ته رابلي نو ځان ته رایل کړي چې الله تا چېرته غواړي والله یدعو الی دار السلام جو خوشحاله شه په انا لله انا الیه راجعون چېرته مه مس کوه دا ټولې خبرې چې وشوې نو اوس دا چې مصیبت راغی اوس په موږ باندې چې کوم پاکستان والو د ټول د خفګان خبره دا ده چې دی خو انډیا موږ ته خرش پرش دی او دلته کې راته افغانیان هم خرش پرش شو یوه دا شوه دویمه دا ده چې زموږ حکومت دومره کمزوری دی چې تا لکه چې چاته په چا راغلي هغوی په موږ راغلي دي دا موټروی نه دی دا د پرون نه د نن د 3 بجو پورې بند دی او څومره مخلوق چې هلته تللی دی د هغې چې کوم عمرې له تلل د هغو فلایټونه پاتې شو فلایټونه لاړل او هغې پاتې دي او زما یو کس پکې دی نو د شپې په سار په 7 بجې وایي چې زه مونږه موټروی بند دی نو ماښام په 7 بجې وایي لا بند دی نو د شپې په 11 بجې وایي لا بند دی نو سبا سار په 6 بجې بیا وایي لا بند دی دې خلقو دا ټوله شپه هلته تېره کړې ده دا ولې تحریک لبیک را روان دی نو تحریک لبیک هم مسلمانان دي دا چا چې بنده شوی دې ته مسلمانان دي نو چې کله مسلمان په مسلمان راولیږي که نه نو وایي ته به یې وال د څه نه خورې خبرې وایي یو به د وال د غوسې نه خورې لکه موږ چې کله ته وقارېږې نو بس ته غرق شوې نو دې وجې نه صحابي تپوس وکړو وایي ما ته نصیحت وکړ رسول الله ته څه وایي لا تغضب نو فعدد مرارا نو هغه وایي بیا راته نور راته وکړه هغه وایي لا تغضب نو هغه وایي نور راته وکړه هغه وایي لا تغضب نو لکه وایي ښځې له طلاق ورکړل نو وایي مولوي صاحب نه تپوس وکړه نو مولوي صاحب ورته وایي چې دا خو اوس په تا طلاقه شوې ده نو هغه وایي ما د قاره ویلو نو مولوي صاحب ورته یې ولې دا څوک د خوشحالۍ نه وایي دا خو کلمه د قار ده لکه کور د عمران شو یو غضب دویم نمبر شي تا ته به کوي هغه حسد چې ستا په خلقو سود نه کېږي چې سود دی نه یو سړي نمبر ډېر واغست ته خپای یو سړي ته نوکري میلاو شو ته خپای نو یو سړی ته دغه شو دا بوټونه یې وګټل نه ته خپای ځکه ستا خو په چا سود کېږي نه د هغې یو یې زما په ځان هم ښه سود نه کېږي دومره حسدي نو حاسد سړی چې دی هغه به چېرته هم خوشحاله نه وي د هغه د لاسه ومن شر حاسدین اذا حسد ګوره خو دغه ته وګوره که نه په قرآن کې روغ صورت دی ومن شر حاسدین نو چې په چا کې حسد وي چې بعضې خلق په دې خلقو خوشحالېږي هسې زړه خوشحالۍ او بعضې خلق داسې خفه کېږي یاره پلانی راته پلار جوړ شو جو ټول عمر خفی نو دریم نمبر شی چې دی خودغرضي چې په هر شي کې ته خپل غرض ټیمر خو کې یو پیالۍ چای پکې میلاویږي موږ خو هغه کوو نو چې ته پکې یو پیالۍ چای ستا ته میلاویږي نو بیا چې ستا کور نه وران شوی جوبه هم خلاص وي زمونږ کور خو وران شوی دی
هغه دا خو هلکه عجیبه پښتانه دي موږ په جومات کې اعلان کړو چې پار کور پسې 1500 روپۍ امام له راکوئ جو یو 1500 به یې راکولې یو چې بیا پیکیج راغی چې موږ خو 15 کورونه یو نه چې تاسو خو د جومات چندې له یو وای اوس خو غرضه دومره دی جومات چندې له خو یو وای اوس 15 بوجې غواړئ وای نه موږ جدا شوي یو نو پرون چې موږ چنده کوله تا خو موږ یو نو خود غرضي دی ته وایي چې دا خود غرضه سړی چې دی دی د جومات په چنده کې یو وي او د پیکیج په اخیستو کې بیا 15 کورونه وي موږ جدا شوي یو د یو بل نه نو هغې ویل که غوجل پکې مه لیکئ نو تا پکې ټولې غوجلې په کورونو کې دا خود غرضي ده چې کم سړی خود غرض او دی خیر نه موني او بل دا چې کم سړی د مسلک په بنیاد باندې اختلاف دې حد ته ورسي چې کفر ته ورسي د دې سړي د تباهۍ دپاره او د شیطان دپاره اسانه لار دا ده په مسلمانانو کې لکه ما په دغه کې په کاټلنګ کې په جوماتونو لیکلي لیدلي دي چې بارې لیکلي چې یهاں تبلیغ جماعت کا آنا ممنوع ہے اور بعض لیکلی یہاں سوت و شیعہ حضرات نہ آئے اور بعض لیکلی یہاں اہل حدیث نہ آئے لکه سوچو کوي ته په جمعهتونو دا ولیکې نو شیطان به چې ما له خو مزه راکړې دا سړي په یو بل لګیا دي نو تحریک لبیک دا غځې نه شروع شي دا طالبان د دې ځای نه شروع شي موږ د دې ځای نه شروع شي نو دا د تباهۍ یو لار شوه که نه نو چې کله دا داسې مصیبتونه په تا راشي نو ته به څه کوې پاسبل لارې کمې دي یوه لار دا ده چې زه چې ډیران شو وته ویل لکه زه خو ډیران یم خزله ما ته راغورځوه نو هغه داسې کوي په دې دغه کې داسې کړي دي دا فلسطینیان چې دي که نه په دې کې د مغربي کناره چې ورته وایي نو د دې دا مشر چې دی په دې فیصله کړې اسرائیل ته ویلي چې اسرائیل ستا فوجي راشي زما فوجي به سملي په ځمکه یا به دیوال ته مخ کوي دا ډیران شو که نه هغه بیا هم نه پرېږدي بلډوزر یې راوړي او هغه کورونه ولا کوي ورانوي او هغه اسرائیل یې پکې خپل ځای پکې ځای کوي نو وایي که ته دې ته نږدې کېږي نو د قرآن نه تپوس وکړو نو قرآن تا ته یو ټکی وایي بیا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار نو پاسې بل لارې څه وې یوه څه ده ځای چې دې ته څه شو ډیران شو جدا دې راځي زموږ سره چې څه کوي جو کوي دی نو په دې خو ته خلاصېږي ځکه نه چې الله د نه دومره خفه شو چې وایي دوزخ ته به ځې یوه خبره نو دویمه لار زموږ د دې ته دستیاب پناهګاه وایي دویم دا چې ځای چې د دې باطل سره روغه وکړو او پړه کې به ملګري نه یو په ښکاره به ملګري شو د امریکې دا فوجیان چې وکړه نه دې سره به د افغانیانو وایي دا چل کوه د ورځې به یې د هغو نه تنخوا اخسته د شپې به پې حملې کولې نو که فرض که د منافقت رویت اختیارې د منافق دا یو سټریټیجي هم کیدی شي خو که د منافقت رویت اختیارې نو ته خبرې چې خدای پاک څه وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو بیا خبره نه کېږي او بیا بل څه وایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا نو خدای پاک وایي چې دواړه به زه دوزخ ته بیا دغه لارو زما ستا لپاره لکه خوند نشته نو درېیمه لار موږ د هغې لپاره دا ګورو چې راځئ چې جو نعوذ بالله کافران شو که هغه وایي که نه وایي چې دغه شو دا موږ وایي پلانی څه شوی کرسچن شوی دی ډېر خلک به داسې بدقسمته وي نو ما یو ویډیو لیدلی و خدای دې کړي چې دروغ وي خو په کراچۍ کې یو دغه یو حلقه ده او د هغې ناظم و دیم کې او هغه د انډیا نه خو چې هغه لاړه په انډیا کې هغه اعلان وکړو چې زه بیا هندو کېږم خو هغو ته یې درخواست وکړو چې صرف تاسو دا ښه راسره وکئ چې نوم راله مه بدلوئ ځکه بیا په سرټیفیکټونو کې لږ مسئله زما د بچو نو زه به هندو یم نو چې سړی هندو شي واپس شي نو په دې به د اخلاص شي لکه اوس موږ ټول نعوذ بالله ووایو چې نتنیاهو موږ ټول یهودیان کېږو خو زموږ نه قلار شه دا هم یو پاسبل رو دغه دی که نه نو هغه الله تعالی څه وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما دې درې سمی شته او یو دی کأنما خر من السماء فتخطفه الطیر کم سړی چې کافر شو دوباره دا داسې لکه د اسمان نه چې راټو شي او مرغو وتښتو دام پکار نه چې داسې وګو دا درېیم شو که نه یو مونږ دا ووي چې ځای چې ډیران شو وته دویم دا چې ځای چې مصالحت ورته منافقت وکړو او درېیم دا چې ځای چې ملحدان شو کو په دې ته خلاص شو ځکه جنګ ته خو زموږ سمی شته نه نو چې په دې نه به په څه خلاصېږو نو څلورم دا چې ځای چې وتښتو
نو چې وتښتو چې مړه چې په څه شي کې خوند یا به کوو او د دین کار ته دې ګوره او اقامت دین ته دې ګوره دا مړه هسې خبرې دي نو که دا ته وکړې نو د په دې کې به څه شي وایي چې کله ته دا د تختې نو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة وبرغړې نو په تېښته کې اکثر سړی رغړي یو سړی دی هغه وایي چې لکه ته وایې لکه تاله دا ذمواري ده او دلته په منډه کې دلته بار روډ دی نو ګاډي وو د دې ذموارۍ نه هغه ګاډي والا هغه بیا په هسپتال کې څو پورې پروت دي نو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة نو خدای پاک وایي چې د خپل لاس ځان هلاکت له مور کوئ نو بیا چې داسې نشو کولی راځئ چې د امریکې خلاف د چین ملګري شو عالمي طاقت جو چین به موږ بچ کړي نو الله تعالی په هغې بیا خفه کېږي سوی وما لنا ان الله نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا نو که ته وایې چې د چین ملګری کېږم امریکا پرېږدم نو قرآن بیا تعالی وپرځولو درځي چې نه خپل آیډنټټي او خپل صلاحیت مه ختموه نو بیا څه وکړو وی اخري خبره دا ده چې ځئ چې پخپله څه وکړو پخپله څه وکړو کنې پخپله څه کوو وی ګوره ته ډوبېږې که نه اوس محمد ډوبېږي که نه نو چې سړی ډوبېږي نو کشتۍ نه جوړوي نو نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړې وه نو سزا مسله ده واصنع الفلک زنده باد باعیننا ووحینا ځي چې ځان له کشتۍ جوړه نو چې مونږ کشتۍ جوړه کړې وه نو مونږ رافیل تیارې راونه غورځولې نو په ځای دی چې ته د بل ته سرنډر کېږې جو ځان له کشتۍ جوړه کا نو په کشتۍ کې به څه چل کې کشتۍ رسه نه جوړېږي د تختو نه جوړېږي نه که ته ترکاڼې جو ته تخته یو تختې ته راوړه یو به دی راوړي یو به دی راوړي جو که ته انګرې جو میخونه راوړه جو که ته مولای جو تقریرونه وکړه نو که ته ټیکنیکل دغه انجینیر جو ما ته د کشتۍ د جوړولو چل وښیه ټول خلک به پکې خپل خپل کنټریبیوشن وکړي که نه او کشتۍ به جوړو دا موږ چې کوم میزایل جوړې کړي دي الله دې ولا نور هم توفیق ورکړي نو وایي چې چین وتاریان دی ځکه چې دا د پاکستان میډ پاکستان په هغې کې کنټریبیوشن دی نو قرآن هم تا ته دا ښایي چې کشتۍ به جوړې بوحینا واصنع الفلک باعیننا ہمارے نگرانی میں نو هغه دی چې کله بیا یې استعمالې بیا به 2 رکعته نفل وکړې او بیا به والعادیات ضبحا ووایې او بیا به د هغې نه پس بیا هغه دعاګانې ووایې او بیا به د سهار په وخت کې حمله وکړې نو باعیننا نو ته به شته شې خو سمله ما ګوره که ته وایې چې زما کانې مې ښه شي نو زه به ټیک شم نو سعودي ټیک شو دومره تیارېږي چې ټرمپ ویلي سعودي غوندې مالدار ملک چېرته شتی نه استاره دی دغه چې د عاصم منیر چې قدر کوي د دې وجه نه کوي چې دی به اخلاص کی سبا نو په دې نه کېږي نو د ایران د بادشاه ډېره خبره کړې وی کو امریکې څوک بچ کولی شوې نو یوکراین به بچ کړی په دوستۍ د امریکې په دوستۍ کو څوک بچ کېدی نو یوکراین به بچ شي او که د امریکې په دشمنۍ څوک خرابېدی نو ایران به اوس نه د کومې زمانې نه امریکې سره جنګ دی خو ایران وایي بیا هم زه یم نو که ته دا وایې لکه دا بعضې کسان خوشحالېږي وایي موږ دا منرلز نه دي دا پر ټرمپ خرڅ کړل نو چې په ټرمپ ته هر کوم چې ټرمپ دلته راشي نو په دې ملک کو طالبان حمله کوي نو ټرمپ به مقابله کوي ټرمپ ته څوک نشي ټینګېدی یې لکه دا ته څه وایې داسې وایې چې خدای ته څوک نشي ټینګېدی نو زه چې کشتۍ جوړه کړو او په کشتۍ کې په شریکه باندې کار کوو ولا تخاطبني فی الذین ظلمو نو ظلم به نه کوو چا سره به ظلم نه کوو نو که ظلم مونږ د هر چا سره کوو کوئی الیکشن یې ګټلی مونږ وله نه ورکوو جدا به هم زیاتېږي که الیکشن یې نه یې ګټلی مونږ وله ورکوو جدا به هم زیاتېږي ولا تخاطبني فی الذین ظلمو نو ویې څه به کوو ویې ګوره یو خبره په ذهن کې ږدو هغه دا ده چې فرعون څه شی دی دا فرعون د یو سړي نوم نه دی دا یو ټایټل دی ټایټل سره هغه چې کوم کارونه کړي چې څوک یې هغه ته فرعون وایو وسو او په عبد الله ابن ابي دا یو نوم نه دی دا یو ټایټل دی چې څوک په کلی کې منافقت کوي موږ ته سو وایو پلانې سره عبد الله ابن ابي دی نو په موجوده حالاتو کې چې سدي نو راځي چې اوس وګورو سورته قصص ته ډومبني آیاتونه دا مال تعالی ډیره فائدہ راکړي نو اوس ته ګوره ان فرعون علا فی الارض نو اوس د فرعون په ځای په کې سټه کېږي ان ټرمپ اوس ټرمپ وایي کنه چې زه سوامه بکیږي کنه نو د نننۍ زمانه فرعون څوک د ټرمپ نه دی نو بیا ان نتنیاهو
هغه وینا دی به غیر مسلح کیږي دا دغه چې دی حماس والا دی به ارسک دی د دې ملک مشر بسو کی د دې به هغه سړی هغه ته ټونی د بل سره تاسو جوړ دی ټونی بلیر وي او ټونی بلیر هغه سړی دی چې ګلیلیو په برتانیې کې یو ډیر خلیکون کې دی هغه وایي چې شیطان نه وزګار نو ټونی بلیر ولا پوره دا د انګریز خبره ده جب شیطان کو فرصت نہ ہو تو آپ ٹونی بلیر کو بلا لیں اور ٹونی بلیر په عراق کې چې ظلمونه کړی ټونی بلیر کړی نو هغه سوی وی ټونی بلیر وای نو دا هغه خبره ده ان فرعون ان ترامپ علا فی الارض کنا نو جعل اهلها شيعا نو جعل اهلها شيعا کې راشه وجعل اهل الحماس یو حماس ته او بل چې نان حماس دي نو یستضعفو طائفه منهم حماس دومره کمزوري کړل چې د دینه په ټوله اسلحه مونږ اخلو ټول حماس پر دې ځای نه وځي اكو څوک پاتې کیږي نه هغه به زمونږ پر رحم و کرمي حماس وي زه دا خبره نه منم نو نن سبا چې فرعون په خاکم چل کاو هغه ټرمپ کوي یا نتنیاهو کوي بل ورځ یو فلسطینی راغلی دی او دا ځکه کوم الفاظ هم د الفاظ ویلي وي د نننۍ زمانې فرعون نتنیاهو دی دی به خدای غر کوي او د نننۍ زمانې دغه د موسی ملګري حماس دی به خدای بچ کوي ای موږ راغلی یو دا به موږ له خدای راکوي ګوره دا د سورت قصص ته دا کوي نو وکان یستضعفون طائفه منهم نو دا هغه کول نو الله وي موږ څه غوښتو ګوره الله ونريد ان نمن منګه اراده کړی ده چې احسان وکړو الله وي منګه اراده کړی ده علی الذین استضعفوا باقي کسانو چې کمزوري شوی دي نه حماس نشو د حماس ته کله نه دی دا چې څومره دی دا چې 100 کیلومتر دی د په واره کې چې کله زموږ میټینګ شوی په یورپ وغیرہ کې نو دا غیزه ډاکټران چې موږ ته قصه کوله ناغو به وي چې د حماس ته ایریا چې د چې ته غزه وي دا د سیده لکه شپاله لکه د بیکار د کمزور خلکو کله په خوا کې چې د اسرائیل لا کله دی دا د سیده لکه یورپ لکه تل ابیب او هغه په هغه کوټګو کې ناشتي په لکاو 22 लाख په یو فوټ کې چې څومره کسان دلته 3 کس راځي نو هغه په مربع فوټ کې نو هلته 10 کس ناشتي دومره ډیر دي خو هغه په هغه خدای نو یستضعفون فی الارض ونريد منګه اراده کړی دا ان مننا ګور دا سورته اقصا دا قصص آیاتونه دي دا په دې مقدر فټ دي ان من علی الذین استضعفوا چې منګه احسان کو باغ خلقو چې کمزوري شوی دي نو په حماس دومره احسان وشو چې بل ورځ مذاکراتو نو ټرمپ یې ز په خپل درځم خپل زومې لګلو یو طرف ته حماس او بل طرف ته ټول ټرمپ ګروپ نو هم مذاکرات خو سره راغلی سره کوي چې هغه د لیولي چې ته وای چې کنه هم دا هغه نتنیاهو دی چې د ویلو چې هم حماس کو چند घंटों में ختم कर देंगे صفای هستی سے مٹا دیں گے او تر اوسه پوری زمونږه سړی مونږ لراکا نو مونږ د سردارو غکو په 2 کال کې خپل سړی نه دی غوښتي نو نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وان نجعلهم ائمه من دا غواړو چې دی مشران کو لکه د دنیا د امت مشري چاته حواله ده حماس ته نشو ځکه موږ ویلو چې حماس واحد ګروپ دی چې هغه کې منافقت بالکل نشته او نن حماس واحد ګروپ دی چې پای کې ایمان بالکل نشته نو د ایمان نه خچدل په حماس کې دا نو الله سویل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين او د دې غزه خو سکه لکه پاکستان غونډه حکومت اول ورځ خوشاله شو پاکستان فوج چې کوم اعلان کړي چې کومنګ اسرائیل ته اسرائیل منوم موږ له غونډې منل پکار کومنوم ته 67 نه مخ کې چې کوم اسرائیل واغه وي هغه 14 کیلومتر دی 14 کیلومتر سره د تور څخه پوری وي تور څخه ډیری ٹھیک شو لکه د پاکستانی فوج د کابل چې کور کمانډر اجلاس شوی دی پای کې دا ویلي نو لکه د اسرائیل چې 14 کیلومتر ته لاړ شي نو دا الله تعالی وایي چې ائمه دا ز ائمه کومه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی څه کړی و یو د مشرق نه به یو فوج راشي چې هغه به په ټیکنالوژي کې په عسکریت کې په عربو زوروري نو ستا پاکستان په اردنم زورور دی په یو ایم زورور دی او په سعودیم زورور دی ګور هغه
دغه وایي چې دا ایټم نه دی دې وجې نه هغه ټول وایي چې په دې شهباز شریف غریب پسې بره جاز خېجولی و اوس د خپلو مزدورانو نه تپوس کوي سعودي والا موږ ته ډېر سپک ګوري اوس ورته څنګه ګوري دا الله رسول پیشنګویي وه که نه هغه د مشرق نه پوه شو چې هغه په عسکري لحاظ سره ګوره دې ته به په دې پریکټیکل انداز کې ګورې نو هغه وایي چې مونږ ونمنو مونږ دا الذین استضعفوا ائمه ونوریه ګوره اوس دا اخري خبره ډېره ضروري ده ونوریه فرعون او مونږ فرعون د فرعون په ځای پکې ټرمپ کېده ټرمپ والحامانه د حامان په ځای پکې نتنیاهو کېده وجنودهما او د دې سپورټر مصر لکه د دې ځای نه چې ایران په میزایل او پرېښود نو چا به انټرسپټ کا اردن نو جنود دا د هغې لښکرې وې نو مصر اردن سعودي دا ټول چې دي هغه نوریدو موږ اراده کړې ده چې دی نوریه چې موږ ټرمپ ته او نتنیاهو ته هغه څه وښیو ما کانو منهم یحذرون د کومې نه چې دی یېرېدل خو فرعون او په دې موجوده نتنیاهو کې لږ غوندې فرق دی یذبحو دا یو ورځ سره تاسو وایئ ویستحیي هغې به صرف هلکان وجل او دا نتنیاهو جنکۍ او هلکان دواړه وایي دیو خو واړی که نه په کوڅو کې ګرځي وایي دا ووژنې دي سبا لویېږي دې نه حماس جوړېږي خو د میندو په خېټو کې چې کوم ماشومانو هغه یې رایستلي دی د میندو په خېټه کې وجلي دي وایي چې دی به سبا پیدا کېږي حماس به دې جوړېږي نو هغه پکچر چې دی که نه د صورت قصص دا آیاتونه موږ له امید راکوي چې انشاءالله خدای پاک دا خبره رښتیا کوي دا امداد به حماس او دا د فلسطینیانو سره کیږي او نوریه فرعون و حامان و جنودهما الله به دې ټول ټرمپ او نتنیاهو او د دې ټولو لښکرې ته دا وښیي ما کانو یحذرون چې د څه نه یېرېږي او دې د څه نه یېرېدل چې موږ به غرق شو جواب به خدای غرق کړي او دا نور به خدای شته کړي دې وجې نه زما ستا چې کومې ذموارۍ دي یو دا چې د قرآن د دې خبرې سره کلک پاتې شو او درې کاره موږ له کول دي په موږ کې عالمان چې دي هغې له پکار چې په خپلو خطبو کې په خپلو تقریرونو کې او په خپلو ترغیباتو کې د قرآن د آیاتونو د دې حدیثو حوالې ورکړي چې خلقو ته حوصله میلاو شي عامو خلقو له دا پکار دي چې کو فرض که د هغې سره خپلې پیسې وي نو هغې د هغې سره د پیسو امداد وکړي او که فرض که پیسې ورسره نه وي نو نورو له ترغیب ورکړي او که دا هم نشي کولی چې کم از کم دعا ورته کوي د خپل وس مناسب حکومتونه هم له پکار دي چې هغه حکومت په خپله څه کولی شي ښه ده کینې که مالدار خلق یې کو نورو ملکو دې لپاره سیرت کې یو واقعه ده چې کله په 18 هجري کې په مدینه منوره کې سخته قات راغی وایي د مدینې منورې دا خاورې تورې شوې وې نو حضرت عمر صاحب مشر و نو حضرت عمر صاحب خلیفه و نو هغه عراق والو ته وویې شام والو ته وویې فلسطین والو ته مصر والو ته وویې ګورنرانو ته چې تاسو امداد راولېږئ نو که فرض که زموږ شهباز شریف دنیا ته اپیل کوي نو دنیا ته به اپیل وکړي چې تاسو دې خلکو له امداد راولېږئ او 3 کارونه انډیویجولي به یې ته کې نمبر 1 صبر دې ته وایي چې خدای تا ته څه مقرره یا ته پسې خوشحاله زه په یې خوشحاله یعنې فریادونه کولو کې مزه نه وي چیخ نه چله نه مزه نه کوي نو چیخ نه چله نه نه یې دې ته وایي هغه دغه کارډ به نه استعمالوي نو څه چل کې چیخ نه چله نه کې بجای آپ صبر کا مظاهره کریں دویم آپ ذکر زیادہ کریں کہ ہر وقت اللہ ته یادیں اور نمبر 3 اللہ سے دعائیں مانگے انشاءاللہ اللہ بدا دعا ستا قبلی او مصیبتونو کې سکلز او دغه چې کوم دی هغه تا ته چې کومې فایدې دي هغه چې ته حاصل کې نو ستا به څه وشي ستا به مصیبت کې به تا ته کردار شي مصیبتوں میں کردار ساز دستیاب پناہگاہ ہیں اور سب سے بہترین پناہگاہ خود کشتی کی تیاری اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین